دا خبره وښیو چې یاره د پاکستان چې څومره پلونه جوړ شوي مړه زرې زرې دي لقړو په دې کې چوړی نشته مطلب دا چې ټول رپټې پکې لګېدلي دي خو تر اوسه پورې چې کوم دی نو په دې کې یو رپټ لړقېدلی نه دی تقریبا 100 او څومره کاله چې بیا 43 کال چې کوم دی نو دا وشو خو په دې کې چوړی چې کوم دا رپټ د لق نه دی وهلی او وایه زمونږ هغه چې د چکدرې فیشنګ هټ فل چې کوم دی نو 9 ځله چې کوم دی نو وران جوړ شو چړقېږي او جړقېږي چې په هغې باندې نه ریل ځي او نه پرې غټ ګاډی ځي وړې موټرې پې ځي خو بیا هم دغه حال دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار د خپل پروګرام کم چې زما د یوټیوب چینل اسرار خبریال او ورسره بیا چې کوم دی نو د زما د فیسبوک پاڼه ده خیبر ټي وي اسرار په نوم باندې خیبر اسرار ټي وي په نوم باندې نو زه خو اول د ټولو نه مخکې تاسو ته دا وایم چې زما دغه پیج زما دغه پاڼه د سره هم سبسکرایب کوئ فالو کوئ او ورسره زما یوټیوب چینل چې کوم دی نو دغه هم سبسکرایب کوئ دا مخامخ تاسو چې ګورئ نو دا زما شاته چې راځي نو دا د اټک پل دی هغه پل کوم چې په نظامپور روډ باندې د اټک او نظامپور روډ باندې چې کوم دی دغه د هغه پخوانی پل دی کوم چې په 1881 کې چې کوم دی نو انګریزانو جوړ کړی و په دې کې لاندې ګاډي او موټرې ځي او بره چې کوم دی په دې باندې ریل ځي اوس خو د ګاډو دپاره چې کوم دی نو بند دی د عام ټریفک دپاره او ګاډي ځي او باقي د ریل تګ راتګ چې کوم دی نو دا پې اوس هم جاري دی دغه پل مونږ تاسو ته ښایو دریای سیند باندې جوړ دی دا ټک په مقام مخکې ورځو ښایو چې یاره اوس یې څه پوزیشن دی دا مخامخ روډ چې کوم دی دا راغلی دی د اټک نه او په مخه چې کوم دی نو داسې تلی دی نظامپور ته او بیا چې کوم دی نو لکه کوهاټ ته هم تلی دی او په دې باندې ډېر ښایسته غرونه دي نظارې دي یو پارک پې هم دی وایلډ پارک دی په کیلومیټرو باندې او دا هغه پل دی کوم چې انګریزانو چې کوم دی نو په 1881 کې جوړ کړی و په دې باندې لاندې چې کوم دی نو په دې باندې ګاډي ځي د ګاډو تلو لپاره اوس دا بند شوی دی او بره اول زه تاسو ته دا ښیم دا ISR ویسټ ووډ بیلي چې کوم دی اینډ کمپني انجینیرینګ او دا او کنټریکټر دا جوړ کړی لنډن دا کنټریکټر زو په هغه وخت کې په لنډن کې انګلینډ کې او 1881 کې چې کوم دی جوړ شوی دی او اوس بره دا چت چې کوم دی نو دا دغه لپاره د ریل لپاره استعمالیږي او لاندې دا مخکې د دغه دپاره و او دغه شانته دې طرف ته چې کوم دی نو دا دریای سیند دی لاندې بهیږي دا د دریای سیند بره اټک سایډ ته چې کوم دی نو کوم سایډ دی د هغه دی مونږ راغلي وو دغه ته دی نظامپور چې کوم امان پوره یو کلی دی هغې ته راغلي وو دا زموږ سره مخامخ چې تاسو را روان دي دا تاسو ګورئ قاری نذیر محمد سید دی حیات خان دی محمد امین دی او ورسره چې کوم دی زمونږ جمشید سید دی دا د ادینزي د روغانو د تنظیم د کمیټۍ مشري کوي قاري صاحب تاسو ته زه په خپله په خپل پروګرام کې په خیرالي ویم تاسو څه وایم پل پاک لبن تاسو څه وایئ الحمدلله زه دا وایم چې یاره د هغه ټیم چې کوم انجینیرینګ دی او یاره په بغیر د کرینونو او بغیر د وسایلو نه چې دا کوم شی ودرېدلی دی نو زه خو ورته یو عجوبه وایم او ډېر زبردست ټکنالوژي ده الحمدلله زمونږ پې اوس هم ریل ګاډی پاس ځي ګو چې زمونږ د دغه دپاره نوره ښه د دې نه ښه ټکنالوژي راغلې دي پلونه جوړ شوي دي پاکستان هم خپله ستړې کړې ده خو دا هم یو ډېر زبردست دغه دی او دا سور پل چې کومه دی دا په دې اټک خیر آباد کې دی او ډېر زیات مضبوط او ډېر اوسپنه پکې لګېدلې ده او زموږ دپاره اوس نن سبا د یوې اساسي حیثیت هم لري جي جمشید خان ته صرف د دې پل په حواله باندې تاسو ویل غواړئ چې دا د هغه وخت مطلب دا چې انګریزانو جوړ کړی دی او اوس که زه وایم چې یاره د پاکستاني انجینیرینګ ته وګورئ او د انجینیرینګ ته وګورئ نو چې پاکستان جوړ شوی دی نو هغه پلونه تقریبا ختم دي جمشید خان وایه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو اسرار خان ستاسو ډېره مهرباني دا پل چې دی دا په 1881 کې په هغه وخت کې جوړ شوی دی
انګریزانو جوړ کړی دی. تاسو چې اوس هم وګورئ او په دې وخت کې چې زموږ پاکستاني انجینران کوم پلونه جوړ کړي دي نو اوس هم د دوی په شانتې نه ښکاري او په هغه وخت کې که سوچ وکړئ نو د دې د یو ګاډر ته دا کوم ریپټې چې لګولي دي نو زما په خیال باندې پاکستاني انجینران خو دا کم دغه چې ریپټې چې هغوی لګولي دي یا دغه شوي دي نو ما د پاکستانو انجینرانو کې داسې دغه نه دی لیدلی. جی محمد امین صاحب تاسو د پل په حواله څه وایئ او دا چې کوم جی دا ډېر ښه پل جوړ شوی دی او دا په 1881 کې تیار شوی دی او د هغه وخت نه د دې وخته پورې چې کوم دی دا کم سے کم 200 کاله تیر شو. 200 کاله څه د پاسه 200 کاله دی وشو او د اوس زمانې انجینران چې راشي نو د دې په کولاوالو د دې په تړلو باندې نه پوهېږي چې یار دا څنګه جوړ شوی دی دا څنګه دغه شوی دی. زه دا وایم چې د اوس زمانې انجینران راشي نو د دې په کولاوالو باندې به هم مطلب دا چې دا به کولاو نه کړي نو دا دومره ښایسته کار شوی دی. دا پل چې دا د دې هغه پیلرز دي او بیا دغلته چې کوم دی نو بس په دې انداز باندې د دې طرف نه خو تیاره ده بهرحال دا ریپټې پکې چې کوم دی نو لګېدلي دي دا وګوره دا اسرار خان دا مخکې بیا کولاو دی چې دا اوس په دې ټیم کې چې کوم دی نو بره ریل چې دی دا زما اندازه دا چې ریل چې کوم دی نو دا لکه راغې او په دې پل باندې اوس هم ریل دا بره چې کوم دی نو روان دی او دا چې کندنه په د باندې ختم شو دا اوس هم دومره مضبوط دی زما خیال نه دی چې که فرض کا دا پاکستاني انجینرانو چې کندنه جوړ کړی وی او دا مطلب دا دی چې په دې انداز باندې په دې بنده شي پاتې شوی دغه شان ته د دې پل نه لاندې چې کوم دی دا که موږ تاسو وګورو نو دریای سیند دا لاندې طرف ته چې کوم دی نو بهیږي د توربېلې نه او دا د شمالي علاقو نه چې کوم دی دا روان شوی دی دلته ورسره بیا دغلته کې چې کوم دی دا اټک د دې پل سره خوا او شا چې کوم دی نو ډېره ښایسته علاقه ده دې طرف ته هم ده ورسره چې کوم دی بیا هغه طرف ته هم ده که موږ بره وګورو اټک سایډ ته نو هغه اټک چې کوم سیټي خو نه دغه ته کم ده څه ورته دغه دلته خیر آباد اټک خو اخوا ده خو دا خیر آباد دی دغه طرف ته چې کوم دی نو دا ښکاري او هلته کې اوس هغه پخواني لکه اوسګنې کوم چې پاکستان پل دی نو هغه د دغې نه اخوا په نظر راځي او دغه شانته یو ځل بیا دلته دا روډ چې کوم دی نو دا کولاو شوی دی دلته پکې دوه ګاډي چې کوم دی نو تللی شي او بره تاسو وګورئ دا د ریل د پاره چې کوم دغه پټلی ښکاري دا وګوره زبردست بیا صرف د ریل دپاره چې کوم دی نو دغه شوي ده او باقي خو یو ډېر زبردست شاهکار سټرکچر دی اوس هم د ریل دپاره چې کوم دی نو په استعمال کې راځي او دغه موټر سایکل چې کوم دی نو دا دغه کشته پکې خو لاندې چلیږي خو دا به هر حال پورې چې دا روډ دی دا بیا پلن شوی دی په دې کې چې کوم دی نو دوه ګاډي پاس کېږي مینس چې کوم د سیند غاړه ده نو هغه پلن شوی ده او چې کوم بیا یو طرف ته او سنټر کې دا پلن شوی ده او یو طرف ته او بل طرف ته بیا لږ مطلب دا چې یو شوی دی یو ګاډی پرې راتلی شي دې طرف ته هم او دغه شان ته که موږ بیا دغې طرف ته وګورو دغه هم یو ګاډی پرې هغه ځای نه راتلی شي خو چې کله بیا سنټر ته شي مینس ته شي نو بیا روډ چې دی نو دا پلن شوی دی او دوه ګاډي دلته کې چې کوم دی پاس کېدی شي دغه چې موږ وګورو نو دا د دې لپاره د مینس چې کومه کوټۍ ده دا د دې ځای نه شروع شوې ده او بیا هغه یخته چې کوم دی نو رسېدلې ده ډېره دنګه کوټۍ ده تقریبا 100 فوټ نه زیاته راته ښکاري او دغه شانته د دې پل سټرکچر چې کوم دی نو دا ډېر A1 تیار شوی دی او شکر ده چې دا په هغه وخت کې انګریزانو جوړ کړی دی تورخم ته چې کوم دی نو دا پټلی د ریل دپاره رسېدل د رسد د هغې ضرورت اوس هم مونږ ولیدل چې ریل ګاډی چې کوم دی نو په دې باندې روانو برا په سر او باقي چې کوم دی دا د عام ټریفک دپاره بند کړی شوی دی
دغه پولو چې تاسو ته مونږ وښو مونږ راغلي وو نظامپور چې کوم لکه د نظامپور دغه کلي نه څه نوم و جمشید دغه کلي نه څه نوم و امانپوره د نظامپور امانپورې ته موږ راغلو د روغې په سلسله کې روغه وشوه جرګه پکې شوې وه حاجي نظیر قاری الحاج نظیر محمد صاحب محمد امین صاحب زمونږ د ټریول ایجنټ د تحصیل دینجي صدر دی جمشید خان سماجي کارکون دی او حیات خان هم سماجي کارکون دی کاروباري شخصیات دي موږ راغلي یو دغه شان ته او د دې سره تاسو ته موږ د خپل چکر او بیا د دریای سیند یوه غاړه بله غاړه او ورسره چې کوم دی د پخوانۍ زمانې د 1801 پل تاسو ته موږ وښو چې اوس چې کوم دی نو د ریلګاډي لپاره اوس هم په استعمال کې راځي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه اسرار له اجازه ورکړئ په دې تمه چې زما د فیسبوک پاڼه او ورسره چې کوم دی نو د یوټیوب چینل دا به تاسو سبسکرایب کوئ د الله په امان